السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مولانا عطا الرحمن منګه د نهم کلاس مطالعه قرآن حکیم د هغې تفسیر او وضاحت کو. سوره مریم 15 رکوع به منګه وایو. که چېرې تاسو زموږ په دې چینل باندې نوي نو تاسو راشئ او دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن بټن ووهئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته په وخت باندې موصولېږي. موږ سبق شروع کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. مشرکان وی چې کله موږ مړه شو نو موږ به دوباره ولې راژوندي کولی شو. ويقول الإنسان أي إنسان أإذا ما مت کله چې موږ مړه شو لسوف أخرج زر دی چې موږ به راپاڅولی شو حیا ژوندي. اولا یذکر الانسان آیا نه یادی انسان انا خلقناه څرنګې موږ پیدا کړی و ده لره من قبل د دې نه وړاندې ولم یک شیئا او دا هېڅ نه و دا انسان د سره وجود نو په دنیا کې نو الله جل شانه شته کو الله را پیدا کو نو د دې نه چې دا انسان موجود شو او دی بیا مړ شو نو در خو وجود راغی دنیا ته د وجود له چا ورکو الله ورله ورکو نو په طریق اولا به الله پاک دا انسان بیا را ژوندی کوي چې سره ونو الله موجود کو نو چې اوس شته نو بیا الله جل شانه ته خو د هغې نه زیاته اسانه ده چې انسان وجود نه و شته کو چې وجود شته دی نو بیا یې ولې نشي را ژوندی کولی. فوربک قسم دې په رب ستا باندې لنحشرنهم خامخا موږ به را جمع کوو دوی لره والشیاطین او شیطانانو ثم لنحضرنهم بیا به موږ دوی لره خامخا حاضرو حول جهنم غیر چاپیره د جهنم نه جثیا چې دوی پړ مخې پراته یوازې دوی نه بلکې چې کوم شیطانان د دې دپاره د ګمراهۍ سبب جوړ شوي الله پاک ورسره غم یوځای کوي او هر یو انسان سره کافر سره به شیطانان تړلي شوي او چې کوم ګناهګار د کوم شیطان په وجه د وسوسې په وجه باندې هغه ګناه کړي هغه به یې ورسره تړلی د الله نه خو دوی خلاصېدلی نه شي دوی به ډېر د هیبت د وجې نه جهنم ته به ټول راجمع کړه شي. او دارنګې مفسرین وایي چې ابتدا کې به دا مؤمنان او کافران سعدا او اشقیا دا به جهنم ته ګیر چاپېره راجمع شي دوی باندې ټولو باندې هیبت راشي نو دوی به پریوزي پړ مخې به پریوزي ټول بیا به الله جل شانه مؤمنان دا پر جهنم د پاسه تیر باسي او جهنمیان خو جهنم ته ورو گذار کی او یا دا مؤمنان بم دی جهنم ته ورځي خو الله پاک په دوی باندې دا جهنم برد و سلامن کی یخ به کی اور سلامتیا ولا به کی او جهنمیان ته په سزا ورکي. ثم لننزعن بیا به موږ روباسو من کل شیعة د هر یوې ډلې نه ایهم کوم یو په دوی کې اشد زیات سخت علی الرحمن په الله پاک باندې عتیا په سرکشۍ باندې. شیعه د هر یو ډلې نه شیعتون هر هغه کس ته ویلی شي چې یا خو یو خاص سړی یا د یو خاص عقیدې ولا متبعین ایت شیعه وی. ایهم اشد علی الرحمن عتیا
اوس دې کافرانو کې کوم یو فرقو کې زیات چې کوم نه سرکش دی الله خو هغه الله ته پته دا به ترې ویستلی شي چې تاسو خو ډېر زیات سرکشي کوونکي وئ ثم لنحن اعلم بیا من خامخا ډېر پوهې بالذین په هغه خلکو باندې هم اولا بها چې هغه ډېر مستحق دي سلیین په داخلېدلو باندې دی جهنم ته موږ ته هغه ډېر پته ده چې کوم یو پکې ډېر مستحق دی او حقدار دی چې دی به جهنم ته اول ورځي وَإِن مِّنكُم نشته له تاسو نه الا واردها مګر دی به تیریږي په دې جهنم باندې واردها په معنا د عبور سره مؤمنان دا به پورې وځي او یا وارد نه مراد دخول له خدا دخول بل مؤمنانو دی لپاره بل جهنم یخوي دی ته به سوی نه او کافرانو دپاره به سزای کانا علی ربک دی په رب ستا باندې حتما لازم مقضیا فیصله شوې دا الله را فیصله کړې چې داسې به کېږي او دا مؤمنانو پورې صراط باندې پورې وځي چې دا جهنم به ترې لاندې ثم ننجي الذین اتقوا بیا موږ نجات ورکو پرهیزګارو ته ونظر الظالمین موږ به پکې پرېږدو ظالمان فیها په دې جهنم کې جثیا پړ مخې پراته اذا تتلى علیهم آیاتنا بینات کله چې لوستلی شي دوی باندې کافرانو باندې زموږ آیاتونه واضحه قال الذین کفروا وایي هغه خلک چې کافران دي للذین آمنوا هغه خلکو ته چې ایمان یې راوړی دی دا کافران رالږي او مؤمنانو ته وایي ای الفریقین کوم یو په دواړو ډلو کې خیرون غوره دی مقاما د مقام په اعتبار سره د ځای په اعتبار سره و احسن ندیه او کوم یو پکې غوره دی د مجلس په اعتبار سره موږ ته وګوره که نه زموږ څنګه ښایسته ښایسته کورونه دي او بنګلې دي او دارنګې زموږ دا مجلس کې کم ښه خلک ناستی دی نو دوی به د دې باندې مست شي زموږ سره حکومت دی موږ سره مال و دولت دی موږ سره لارۍ او موټرې دي جایدادونه دي را سره او داسې ښه خلک را سره دي او ستاسو چې کوم کسان دي کورونه هم خراب دي راغورځېږي در باندې او دارنګې ورسره مجلسونو کې هم ټول غریب خلک ناستی دی دا کافران دا اعتراض کوي په مؤمنانو باندې دوی د اعمالو دولت دې لپاره ګڼي چې ګنې موږ د الله ته نږدې او محبوب وي نه دا خبره نشته دی دا خو د طور د امتحان دی وکم اهلکنا قبلهم من قرن دوی دې ته ګوري نو څومره موږ هلاک کړي دي د هغه پیړونه د هغه جماعتونو او قومونه هم احسن اثاثا چې هغه ډېر ښایسته و په اساسا په سازو سامان کې ورئین او په لیدلو کې په نمود او نمایش کې څومره چې کوم دی ښایسته ښکاره کېدل او الله بیا هم هلاک کړي دي قل ورته پیغمبر علیه السلام من کان فی الضلالة څوک چې ګمراهۍ کې فلیمدد له الرحمن مدا ورکوي الله چې کوم دی هغې ته مدن هغې ته مولت ورکوي فلیمدد له الرحمن مولت ورکوي دوی ته الله پاک مدن په مولت ورکولو سره حتی تر دې پورې اذا رأو کله چې دوی ویني ما هغه څه یوعدونه چې کومه وعده کولی شي دوی سره اما العذاب یا د عذاب په دنیا کې و اما العذاب و اما الساعته یا دی عذابونی په دنیا کې ورته عذاب راشي د دې د بدو اعمالو په وجه باندې یا قیامت خو چېرته تللی نه دی یا قیامت قایم شي فسیعلمون زر چې دوی به پوه شي من هو شر مکانا څوک بدترین مکان سره و اضعف جندا او څوک کمزورې په لښکر سره د چا ډله او ګروه دا کمزوری دی او د چا چې کوم دی مکان او مرتبه څومره کمزورې وه بدترینه وه د دې پته به دوی ته ولګېږي ویزید الله الذین اهتدوا الله زیاتوي د هغه خلکو چې په هدایت دی هدایت ویزید الله الذین اهتدوا هدى الله زیاتوي
د هدایت یافتو خلکو چې کوم مؤمنان دي هدن هدایت نور هم سیوا کیږي چې څومره عمل کوي د الله په آیاتونو باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې د دې هدایت نور هم سیوا کیږي. والباقیات الصالحات او هغه باقی نیک عمل خیر غوره دی عند ربک په نزد د رب ستا باندې ثوابا د بدلې په اعتبار سره. د دې چې کوم باقیات الصالحات نه مراد نیک اعمال دي دارنګه وظایف دي د قرآن تلاوت دی دا غوره دي د بدلې په اعتبار سره الله به دې ته ښه بدله ورکوي. وخیر مرده او دا ډېر غوره دي مردن په واپس کېدلو باندې د انجام په اعتبار سره دا نیک اعمال دا انسان دپاره غوره دي. افرأیت الذي آیا تا لیدلی دی کفره تا لیدلی دی هغه کس لره چې هغه کفر کړی بې آیاتنا زموږ په آیاتونو باندې وقال لأوتین مالا وولدا او دی وایي چې ما ته به راکړی شي مال او اولاد. د دې شان نزول باره کې د بخاري او د مسلم شریف روایت دی د خباب ابن الارت رضی الله عنه د ده قرض په یو مشرک باندې د هغه نوم عاص ابن وائل نو د عاص ابن وائل ورته وویلو چې زه به درله خپلې پیسې واپس درکړم دا قرض به واپس درکړم خو چې ته نبي علیه الصلاۃ والسلام نه انکار وکړي په هغه کفر وکړي. نو د خباب رضی الله عنه ورته وفرمیل زه کفر نه کوم تر څو پورې چې ته مړ شوی نه بیا ژوندی شوی نه زه کفر نه کوم. نو عاص ابن وائل ویل دی مشرک ویل چې ښه زه به مرم او بیا به هم ژوندی کېږم نو چې زه مرم او بیا ژوندی کېږم بس هلته به درله بیا درکړم چې بیا را ژوندی شم هلته ما سره خپل مال و دولت ډېري زه به درته بیا درکړم هلته او دغه شان اولاد به مې ډېري. افرایت الذي کفر آیتا لیدلی هغه کس لره چې کفر کړی بې آیاتنا زموږ په آیاتونو باندې وقاله دی ویل لأوتین مالا وولدا ما ته به راکولی شي مال او اولاد اطلع الغیبه آیا دی خبرداره شوی دی په غیبو باندې ام اتخذ یا د نیولی دی عند الرحمن د الله سره عهدا وعده کله هرګز داسې نه څنګه چې دی وایي نه الله سره د وعده کړې ده او نه چې کوم دی ده ته د غیبو خبر شوی دی سنکتبو زه دی چې موږ به ولیکو ما هغه یقولو چې دی وایي ونمد له موږ به زیات کړو ده لپاره من العذاب د عذاب نه مدن په زیاتولو باندې ده ته موږ عذاب نور هم سیوا کړو ونرثه موږ به میراث کې یو څو ما هغه څو یقولو چې دی وایي ویأتینا فردا او دی موږ ته راځي فردن ځان له واتخذوا من دون الله دوی نیولې ما سوا د الله نه آلهة خدایان لیکونو لهم عزا چې شي دوی دپاره مددګار عزا باعث د عزت هم دی او مددګار په معنا سره دی دوی دا خدایان دې دپاره عبادت کوي او دې ته سجدې کوي چې دا به موږ دپاره مددګار شي او دا به موږ بیا خلاصوي د الله پاک نه. کله هرګز داسې نه سیکفرون بعبادت دوی به انکار کوي د دې د عبادت نه دا خدایان چې دوی ورته خدایان وایي دا بوتان دا به د دوی نه د عبادت نه انکار کوي موږ څه خبرې ویکونون علیهم ضده او وي به دوی د مخالف د دوی به مخالف وي چې دا تاسو هسې ځان شرمولی موږ درته ویلي الم ترى انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا آیا تاسو نه ګورئ الم ترى تاسو نه ګورئ انا ارسلنا الشیاطین یقینا موږ رالیږلي شیطانان علی الکافرین په کافرانو باندې تؤزهم عزا دوی راتېزوي په راتېزولو باندې دا شیطانان دا انسانان او دا کافران دا پرې ګناه باندې راتېزوي تؤزهم عزا راتېزولو ته ویلی شي. فلا تعجل علیهم ته جلتي مه کوه دوی باندې چې الله د عذاب زر راولي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي فرمای الله پاک چې ته دا جلتي مه کو چې دوی باندې د عذاب زر راشي فلا تعجل علیهم جلتي مه کو دوی لپاره انما نعد لهم عدا یقینا موږ شمارو دوی لپاره په شمارلو باندې یوم نحشر المتقین په هغه ورځ باندې چې موږ به راجمع کو فرهیزګار الی الرحمن الله ته وفدن ډلې شکل کې د میلمنو په صورت باندې وفدن سواره متقیان او پرهیزګاره خلک چې دی ځي نو دوی به د سورلو باندې سواري او الله پاک ته به رواني ونسوق المجرمین او منګه به وشړو مجرمان الى جهنم ته وردن تږي دوی به تږي لکه څنګه څاروي تږي او دا شان په مخه کړي لا یملکون الشفاعة دی به قدرت نه لري د شفاعت مالکان او اختیار باندې د شفاعت الا من اتخذ عند الرحمن مگر هغه چا چې نیولې الله سره حدن وعده او وعده لا اله الا الله محمد رسول الله ده چې چا لا اله الا الله ویلي دوی به شفاعت مستحقي انبیا به شفاعت کوي نیکان او صلحا به کوي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وای دا مشرکان چې الله اولاد دی الله اولاد نیولې د الله اولاد دی زوی دی عیسیان به عیسی علیه السلام ته زوی ویل او یهودو به عزیر علیه السلام ته ویل او مشرکانو به فرشتو ته د الله لوریانې ویلې وای دا مشرکان چې الله اولاد نیولې د الله اولاد شته لقد جئتم شیئا ادا یقینا تاسو راتلل کړي په یو څیز باندې چې ډېر زیات دروند دی ډېر ناشنا دی تکاد السماوات نږدې ده چې اسمانونه یتفطرن منه وچوي د دې نه وتنشق الارض وچوي ځمکه وتخر الجبال او ریزه شي غرونه وتخر الجبال راوغورځېږي غرونه حدن ریزه سره دا غرونه دا ریزه شي راوغورځېږي وتخر الجبال او راوغورځېږي غرونه حدن په ریزه سره ان دعوا للرحمن ولدا د سره وجې نه چې دوی د الله سره اولاد بلی وما ينبغي للرحمن مناسب نه دی الله سره ان يتخذ ولدا چې ونیسي اولاد لره د الله شان څه دا مناسب نه چې اولاد د هغوی ان کل من فی السما نشته دی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دی والارض او ځمکو کې دی الا آتی الرحمن مگر راضی به الله پاک ته عبدن په بندګۍ سره تا به غلامان شکل کې برازي الا آتی الرحمن مگر راضی به الله پاک ته عبدن د غلامۍ په شکل باندې لقد احصاهم الله شمارلی دوی لره وعدهم عدا او شمارلی په شمارلو باندې الله دوی لپاره دا وخت او دا نفسونه دا شمارلی لکه یو شاعر وی حیاتک انفاس تعد ستا ژوند خو دا هغه ساګانې دي چې دا شمارلی شوي دي فکلما مضی نفس منکه کومه ستا تا واخیستله انتقصت به جزءه یو حصه د ژوند د کمه شوله دا خو شمارلی کړي الله شمارلی د الله په علم کې دي الله شمارلی په شمارلو باندې وکلهم آتیه یوم القیامت او ټول به راځي په ورځ د قیامت باندې الله ته فردن ځان له هر یو انسان به خپلو عملونو ذمهوار وي ان الذين آمنوا یقینا هغه خلک چې ایمان یې راوړه وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې وکړل سیجعل لهم الرحمن ودا زره چې الله به وګرځوي د لپاره محبت چې کوم نیکان خلک یې الله به په دنیا کې د خلکو ته اعلان وکړي فرشتي په ذریعه باندې چې دی الله ورسره محبت کوي جبرئیل علیه السلام به فرشتو ته ویلي چې الله د سره محبت کوي تاسو ورسره محبت وکړئ بیا به اعلان وکړي په ځمکه باندې نو په ځمکه باندې به د لپاره محبت کېښودلی شي دا ټول انسانان به هغه سره محبت شروع کړي سیجعل لهم الرحمن ودا زره چې الله به وګرځوي د لپاره محبت فانما یسرناه یقینا موږ اسان کړی دی قرآن لره بلسانک په ژبه ستا لتبشر به المتقین
چې ته زیری ورکې پرې سره پرهېزګارو ته وتنذر به قوما لدا او ته ویرې پرې قرآن سره قوما ها قوم لره لدن چې جګړه آلو دی ډېر جګړه کوونکي دی هغه ویرې د الله د عذاب نه. وکم اهلکنا قبلهم من قرن او څومره موږ هلاک کړي وړاندې دې نه قومونو لره هل تحس منهم من احد آیا ته وینې دوی نه یو کس او تسمع لهم رکزا یا ته اورې دوی لپاره کشار د پاڼو داسې یو کس ته ویني د هغه خبرې اوري یا تر هغه چې کوم دی ویني یا د هغه د خپو کشار اوري چې الله څومره قومونه هلاک کړي مخکني عاد او سمودیان قوم د نوح علیه السلام د قوم د موسی علیه السلام فرعونیان لره الله هلاک کړي دي څوک پکې تا ولیدل چېرته یا هغې چې کوم دی ګرځي پرې ځمکه باندې نشته دی مخ د ځمکې نه الله ختم کړل.